دلیل نمبر 2 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرمائی الا اخبرکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مانزه په باره کې خبر درکم. قال نراوی فرمائی فقام عبداللہ ابن مسعود سے بود رہے دو فرفع يديه اول مرة قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد. ادرید او پړمبي ځلې لاسونه داسې اوچت کړل غوږونو پورې داسې اوچت کړل او بیا د هغې نه بعد لاسو نه دی اوچت کړل ثم لم يعد. او د سند بباره کې څه وایي اسناده صحیح على شرط البخاري ومسلم د بخاري او د مسلم د شرط مطابق د دې سند صحیح دی. نسائی شریف جلد نمبر 1 باب ترک ذالک حوالہ وطولی کے نسائی شریف جلد نمبر 1 باب ترک ذالک یا باب ترک ذالک دوڑا ویلش. او سنن کبرا للنسائی جلد نمبر 1 دغم باب ترک ذالک سنن کبرا للنسائی باب ترک ذالک یا باب ترک ذالک. بل دلیل دا عبداللہ بن مسعود سے مبارکی الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. امام ترمذی سے سوئی قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن دا حدیث حسن نے بس صرف بطولی قال ابو عیسیٰ حدیث حسن. اسناده صحیح على شرط البخاری ومسلم تغلیبا اسناده صحیح على شرط البخاری ومسلم تغلیبا. پر ترمذی شریف کی دا حدیث مبارک دے جلد نمبر 1 باب رفع الیدین عند الرکوع باب رفع الیدین عند الرکوع. احادیث موقوفہ خلفاء راشدین اور ترک رفع یدین خلفاء راشدین اور ترک رفع یدین. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی دے او هغه فرمائی دا خلفاء راشدینو کی دا ابوبکر صدیق او دا عمر سے داغه عمل نقل کئی. صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. مسند ابی اعلی صفحہ نمبر 922. پدې کې باقاعده ګوره د چا عمل ورکو. عبداللہ بن مسعود سے فرمایي چې ما د چا پسې مونځ وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې. دا غرنګي فرمایي ما د ابوبکر صدیق پسې مونځ وکړه ما د عمر سے پسې مونځ وکړه او دې ټولو صرف او صرف د مانځه په شروع کې لاس اوچت کړ. هلکه د نبی علیہ السلام نه ثابت نه جو ته ثابت کی وای دا حدیث نه دی د نبی علیہ السلام نه ثابت نه. عبداللہ ابن مسعود سے هغه کم صحابي دی
او هغه چې د نبی له سلام د ابوبکر صدیق او د عمر صاحب هغه مبارک وای چې یاره ما د دی کې دی بس مونږ کړی دی او ما د دی کې د یو قسم چې دی د مانزه د ړومبي ځل نه علاوه وروسته بیا لاس اوچتول نه دی لیدلی دغه رنګې د علي صاحب حدیث کان يرفع يديه فی التکبیرة الاولى د علي صاحب مبارکه کان يرفع يديه فی التکبیرة الاولى مختصر جملې د نلیکم بیا وبس ډیش ډیش دسی وتو کې بیا وبس ویلي کې ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة علي صاحب چې دی کان يرفع يديه في التکبیرة الاولى په تکبیر اوله کې به لاس اوچت کو او بیا روسته بسې منځ کې وای چې لکه دا منځ کې مټی کې ځکه پرې خو چې هغې کې صرف دغه وضاحت دی چې التي يفتتح بها الصلاة هغه تکبیر اوله چې په هغې مونځ شروع کېږي او بیا فرمایي ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة بیا لاسونه په مانځه کې په هېڅ ځای کې نه دي اوچت کړي موطا امام محمد صفحه نمبر 94 موطا امام محمد صفحه نمبر 94 باب افتتاح الصلاة صفحہ 94 باب افتتاح الصلاة باقی کی دا حدیث مبارک ذکر کړی دی